نن چې کوم دی په پاکستان کې ډېر بوره حالات شروع دی پاکستان باندې انډیا حمله کړې ده زموږ ډېر چې کوم دی مسلمانان ورونه شهیدان کړي دي خویندې شهیدانې کړي دي بچي شهیدان کړي دي نو دغې دپاره چې کوم دی زموږ په دې علاقو کې کوم زموږ په منځ کې چې اختلافات راځي په کار دا اختلافات موږ ختم کړو او موږ دشمن ته چې کوم دی مقابلې ته ودرېږو د خپل فوج په شا باندې شانه به شانه ودرېږو. زه خو د دې فریقینو دواړو فریقینو شکریه ادا کوم چې دیو زمونږ خبره واورېده زمونږ خبرې ته یې غوږ کېښودو او معامله نن دې حد ته راورسېده چې هغه په اصلاح باندې روانه شوه او نن یو بل کور ته رالو. زه د ډي آر سي چیرمین له فضل محمود له د هغه ټیم له نظیر خان له چې د جنوب کلي دی زمونږ سابقه ناظم و ډېره ستړې ډېره منډې ډېره هله ځلې به کړې ده. زه د پولیسو زه د کوآپریشن انتهایي مشکور یم زه د ډي آر سي د تمام ټیم مشکور یم د فلاحي تنظیم د ملګرو مشکور یم چې هغوی په دې کې خپله منډه هله ځله وکړه او دوی زموږ خبره واورېده. خو نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې په دې ملک کې د امن ضرورت دی او د امن دپاره چې کومې دښمنۍ دي هغه ختمول غواړي ځکه چې سار په دې ملک باندې دښمن بلو ته حمله کړې وه او سار یې جوابي کاروي وکړه نو که موږ په خپل منځ کې بې اتفاق یو په خپل منځ کې د یو بل نه خفه یو نو د دښمن مخنیوی نشي کېدی. موږ ټول له پکار دي چې د چا په کوم ځای کې چرت هم دی څوک هم دی او که لږې وران ده او که ډېره ورانه ده چې هغه په خپل منځ کې دا مشران راپاڅي او دا یو بل سره کښېنوي میلاوي کړي نو دا ملک به هم ترقي کوي دا محله هم ترقي کوي دا کلی هم ترقي کوي. زه د ټولو مشکور یم دا څومره خلک چې راغلی دی او دا څومره خلک چې زموږ اواز اوري موږ د هغو ټولو مشکور یو الله تعالی دی په دې کلي کې په دې وطن کې امن راولي او د پاکستان فوج لدی د پاکستان عوامو لدی خدای پاک ترقي ورکړي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. ټول نه مخکې زه د دې اصلاحي کمیټۍ د دې مشر جناب محترم شفیع الله صاحب د ډي آر سي مشر چیرمین جناب فضل محمود صاحب او جناب محترم ډي اس پي صاحب څومره چې دا مشران دي د ټولو شکریه ادا کوم او د دوی ته زه خیرای تحسین پیش کوم دا ورله ورکوم چې زمونږ په دې علاقه کې زمونږ خصوصا په دې معیارو کې چې کومې داسې پیښې راغلي دي نو شفیع الله صاحب او د دې سره چې څومره ټیم دی ممبران دي هغه به دې کې پیش دي او مخې ته دي همیشه دپاره چې کوم دی نو دا غلطې چې کوم دغه راځي د هغه دوی ختموي نو الله تبارک وتعالی دې له اجر عظیم ورکړي او څوک چې به دې کې چا چې به دې کې ساه اخیستلی چا چې به دې کې چې کوم دی منډې تړلې والې دي جدوجهد یې پکې کړی دی قربانیانې یې کړي دي هغه ټول الله تبارک وتعالی اجر عظیم ورکړي او زه تاسو ته بیا چې کوم دی به دغه باندې به جوړه باندې به دغه باندې چې کوم دی مبارکباد درکوم ځکه خو الله تبارک وتعالی فرمایي انما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان چې کوم دي دا ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم تاسو صلح وکړئ ما بین ورونو خپلو کې لعلکم ترحمون ښایي چې تاسو باندې رحم وشي دا کوم کار چې تاسو کړی دا کوم منډه تړل هم وایي دا کوم جهاد هم کړی دا قربانیان هم کړي دي الله تبارک وتعالی تاسو ټول اجر عظیم درکړي او الله تبارک وتعالی دې ستاسو هر قدم د ایمان په تله کې واچوي او انشاءالله زما بیا هم داسې چې کوم دی امید دی دې کمیټې نه د اصلاحي کمیټې نه دغه شان چې کوم دی ډي آر سي چې کوم چیرمین صاحب دی فضل محمود صاحب یو ټول زما دا امید دی او دا مې چې کوم دی تمنا ده چې آینده لپاره هم که داسې څه مو د علاقه کې زموږ په دې کلي کې خصوصا زموږ په دې ټول تحصیل کې داسې دغه راځي نو هغې به انشاءالله تعالی دې مخنیوی کوي دغه شانې جوړې به راولي دغه شان د اصلاحونه به کوي چا چې په خپل مابینځ کې مړي وکړو وینې یې تویې کړلې اختلافات یې راوستل او بیا د هغوی په منځ کې یو څو کسان کېناستو د هغوی صلح یې راوستل د هغوی اتفاق یې راوستلو فمن عفا واصلح چا چې یو بل ته عفو وکړه یو بل ته معافي وکړه واصلح صلح یې وکړه فاجروه علی الله د هغوی اجر او د هغوی بدله په الله باندې ده نو اوس دا الله پاک پوهېږي چې څومره اجر وله ورکوي هغه خلکو له چې کوم چا چې کوم دی صلح کړې ده او عفو یو بل ته کړې ده د هغې د اجر او د هغې د ثواب څه اندازه معلوم نه ده. زما محترم ورونو
د هغې نه وروسته زه د دې اصلاحي کمیټۍ کوم چې زموږ په معیارو کې چې کوم دی جوړه شوې ده چې د هغې چیرمن جناب محترم شفیع الله صاحب دی او د هغې نه علاوه د هغه څه چې څومره د هغې ممبران دي د یو کس نوم ما ته نه دی معلوم او د یو کس نوم اخیستی هم نشم کېدی چې د بعضې ملګرو نوم پاتې شي نو هغې به دې لمن شي چېرې د پلانکي نوم واخیست او د پلانکي وانهخیستو همدغه شان PRC چې کوم چیرمن دی جناب محترم فضل محمود صاحب و د هغې سره چې څومره ممبران دي دې ټولو ته مبارکباد پیش کوم خیرای تحسین ورته پیش کوم بیا زموږ د دې علاقې جناب محترم DSP صاحب د هغوی سره یې څومره عمله ده SHO دي نور څومره عمله ده د هغې هم شکریه ادا کوم چې هغوی د خیر ښېګړې په دې کارونو کې مخکې دي او دغه شانې په خپله علاقه کې د امن و امان دپاره د یو بل سره چې کوم دی نو صلح کوي د یو بل چې کوم دی نو هغه منځ کې هغه اتفاقي راولي د یو بل سره چې کوم دی نو د صلح کوشش کوي د دې ټول د چې کوم دی دا درکوم خیرای تحسین ورته پیش کوم زما محترم ورونو لکه څرنګه چې کوم دی لږ ساعت مخکې زموږ شفیع الله صاحب زموږ د دې اصلاحي کمیټې چې کوم چیرمن یې د معیارو نن چې کوم دی په پاکستان کې ډېر بوره حالات شروع دی پاکستان باندې انډیا حمله کړې ده زموږ ډېر چې کوم دی مسلمانان وروڼه شهیدان کړي دي خویندې شهیدانې کړي دي بچي شهیدان کړي دي نو د دغې دپاره چې کوم دی زموږ په دې علاقو کې کوم زموږ په منځ کې چې اختلافات راځي په کار ځای اختلافات موږ ختم کړو او موږ دشمن ته چې کوم دی مقابلې ته ودرېږو د خپل فوج په شا باندې شا د به شا نه ودرېږو محترم ورونو